أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. سورة الأعراف شروع کرو. آیتی و مضمون و تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اے زما محبوبہ مسئلہ بیان وزر متنگوا قدیبان دیوا قیادت موسیٰ علیہ السلام ذکر کھولا کیوں گورا موسیٰ علیہ السلام تا قدم پا قدم اغباندی مصیبتنا راغلی دی اغباندی پریشانیانی راغلی دی زرین دے تنکڑ مسئلہ بیان کری دا اے زما محبوبہ قوم مسئلہ بیانوام اور احوالی ذکر کھول حضرت موسیٰ علیہ السلام دا غد قوم اور داوید دشمنانو اللہ تعالی فرعونیان تباہ و برباد کرو اور قوم نے موسیٰ علیہ السلام لا اللہ نجات ورکو. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر لگی آیت دوالت آیت تبر 141 پوری اللہ رب العزت امتحان ذکر دے بنی اسرائیل باندی چیدل تا بنی اسرائیل باندی اللہ نعمتو کو دا دریاب نے پوری باسل اغوی یو مطالبہ اکرا چی پدی مطالبہ باندی اللہ تی ناراض شو اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تی ناراض شو کہ سرنگی سوالات کوئی باوجود دے کہ اللہ پتہ سے انعام کر لے احسان کر لے مگر تقاضا خدا و چتا سے اللہ عبادت کرے اور تاسو وسوے کہ مغل نور معبودان پکار دی. وجاوزنا ببنی اسرائیل پورے باسل منگا بنی اسرائیل البحر دریابنا اللہ بنی اسرائیل پوری باسل دایو نعمتو ددی وجینا دا عاشورا روزہ دا بنی اسرائیل باندې فرض وا 10 محرم الحرام روزه چې کم دا اور دا امت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بار سنت تا یو بو سره میلاوي یا 9 10 یا 10 11 زکا چې الله پاوی باندې په 10 محرم الحرام باندې دا احسان انعام کړو نو د دې وجینا اوی باندې فرض و د دې روزه. وجاوزنا ببنی اسرائیل پوری واسل منگا بنی اسرائیل البحر دریاونا فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم اسراغ لابی پدس یو قوم باندی یعکفون علی اصنام چی بندگی کولا دخل بوتانو یعکفون عقوب اصل کی ویلو شی پریوتو تا فتعظیم ماندی اچھا مخی تا پریوزی دیتا ویلو شی عقوب ندی آگی تا سجدی کولی اور آگی تا پراتو دادا قبیلہ بنو لخم قبیلہ وا دی دا بوتانو عبادت کولو نشکل دی اغولی دل چونکہ اغوی دا غوازان شکلون صورتون جو کوئی داگے عبادت کول او دا بنی اسرائیل دا فرعونیانو سر پاتشیو فرعون پخپلم دا سنڈا عبادت کول اور چابا دا میخ دا غوی عبادت کول نتون کی دی کہ آغا محبت دا سکی او دا غواب دا وجودو پروتو دا دی وجینا دی موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ اکڑا کہ اجعل لنا الہن کمالم آلہا چے موسیٰ دی دا پارم لکسرنگی چی دی دا پارا آلیہ دی نمنگ دا پارم یو معبود جوڑ کا حقدار دا بندگے جوڑ کا. موسیٰ علیہ السلام رسول فرمائے انکم قوم تجہلون وستاسو لآغا ذات حقیقی نجات رکھو وستاسو حسن نور شرکان کوئی اور جدید عمل چی دے دام بیکار دے دیل پاخرت کے سفیدے نشی ورکولے اور جدید بوتان دا مجاورین دا طول بتباو برباد شی دا موحدین و پلاس سرا. قالو یدو یا موسیٰ اجعل لنا الہ اگرزو امون دا پار معبودان کمالم آلیہ لکسرنگی چیدی دا پار معبودان دی اجعل لنا الہ امون دا پار الہ اگرزوا حقدار دا بندگے اگرزوا لکسرنگی چیدی دا پار دی. دارنگی سوال اگر خلقم کرو چیچا ایمان راوڑو او دا حنین مقوا نو چکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دی روانو نو کفاری اولی دل اغی تویل سا یو ونو ذات انوات
نو کفار به هغوی ته خپلې تورې ځړندولې. نو کله چې دی نو مسلم دا حالت د دوی ولیده نو نبي علیه الصلاة والسلام ته وي چې موږ دپاره هم داسې ذات انوات جوړ کړه چې موږ د هغې عبادت کوو. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا سخت قسم رټنه ورکړه. هغوی چې کوم سوال کړی هغه هم د ناپوهۍ په وجه باندې، او دې بني اسرائیلو دا سوال دا هم د ناپوهۍ په وجه باندې کړی، او ناپوه سړی چې داسې سوال وکړي هغه معذوره دی، معاف دی. قال انکم قوم تجهلون، او فرمایل موسی علیہ السلام یقینا تاسو یو قوم ناپوه. ان هؤلاء متبر ما هم فیه، یقینا دا چې دي متبرون هلاک بکړی شو دي ما هغه هم فیه چې دوی دي په دې کې، دوی چې د کومو بتانو عبادت کوي، د کومو بتانو بندګي چې کوي دا به تباه او برباد شي، دا بوتان به د دوی ختم شي. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام ته الله حکم کړی چې غوا لاله. د دې بنیادي وجه دا وه لیهون علیهم معبودهم، چې د بني اسرائیلو په زړونو کې د غوا تعظیم پروت و، نو چې په خپل لاسونو یې حلاله کړي نو معبود خو څوک نه حلالوي. نو د دې وجې نه به د دوی په زړونو کې حقارت د غوا پاتې شي چې بھائی دا معبود نه دی بلکې دا ځانه عاجز مخلوق دی. که عاجز نه وي نو د بل د سوري د لاندې د بل د چرکۍ د لاندې به دی نه راتو. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام ته حکم شوی و چې دې بني اسرائیلو ته ویې چې غوا حلاله کړي، د دې لپاره چې د دوی د زړونو نه تعظیم د غوا دا ختم شي. د دې وجې نه په هندوستان کې د غوا ذبح بنده ده. ولې؟ ځکه هغه هم د غوا تعظیم کوي. اکبر بادشاه دا یو ښه بادشاه و، لیکن یو ځل بعض خلک د سره داسې ملګري شو چې هغه نه اهل و، او هغه داسې و چې هغوی کې دین موجود نه و، غرب پرست خلق و، مغرب پرست خلق و، او دین اسلام سره څه تعلق نه و. نو یو ځل اکبر بادشاه ته وي، اکبر بادشاه تا ته پته شته؟ هغه وي څو وي تا باندې بېګا وحي راغلو. هغه تا ته څنګه پته ده؟ یو فرشته راغله تا ته وي یا ایها البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواكم السقر وإنسان لا تذبح البقر غوا بنا علی فإن تذبح البقر كغوا دې حلال کړه نو تازه سقر دې جهنم دې. نو اکبر بادشاه ولګید چې نن نه بعد په هندوستان کې د غوا ذبح بند ده، او د دین اکبري جوړ شو، هر یو سړي به ځان خپل د دین پرچار کولو. نو دا د غوا ذبح ځکه بنده کړوه چې هغې ته خپل اله وي، نو د دې وجې نه د هغې ذبح بنده کړوه، او دوی په زړونو کې هم د غوا د سپي محبت پروت و. د دې وجې نه موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې غوا حلاله کړئ. نو الله فرمایي ان هؤلاء متبر، یقینا دا خلک چې دي هلاک به کړی شي ما هغه څه هم چې دوی دي په دې کې د موحدینو د لاسه دا غوا سپي دا به ټول هلاک شي، د دې معبودان به هلاک شي. وباطل ما كانوا يعملون، او بیکار به یاسو چې دي عملونه کوي، فرض د قیامت به دوی ته نه فرق نه به نقصان رسي دا اعمال شرکیه. قال اغیر الله ابغيكم الها، اوس ورته موسی علیه السلام رټنه ذکر کوي او تذکیر بالنعم، نعمتونه ورته یادوي چې بني اسرائیلو الله تاسو باندې کوم کوم نعمتونه کړي دي او تاسو اوس بې شرک پس روانې. قالوا فرمایل موسی علیه السلام اغیر الله ابغيكم الها، ایولتم ز تاسو دپاره الها بل معبودوم وفضلکم علی العالمین، حال دا ده غوره کړي الله تاسو په مخلوقاتو د خپل زمانې باندې، په خپل زمانه کې الله تاسو په ټول باندې غوره کړی دی. ځکه په تاسو کې انبیاء علیهم السلام را لېږلي، نو په کار دا ده چې تاسو دین توحید ومنئ. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، یاد چې هغه وخت هر کله چې مې نجات راکړو تاسو د فرعونیانو نه، دا نعمت نه یادوئ؟ نجات من الغرق، چې یو ظالم بادشاه الله تعالی تاسو لره د هغې نه نجات راکړو. داسې ظالم بادشاه یسومونکم سوء العذاب، چې رسول به تاسو ته بد عذاب، او بد عذاب سو یقتلون ابناءکم، چې وجل زامن ستاسو، چې زوی د سړي مخې ته حلال کېږي قتل کېږي، نو دا د ټولو نه غټ عذاب و. ویستحیون نساءکم، جندې به پرېښودلې لوڼه ستاسو، یا به جندې پرېښودلې جینکۍ، یا معنی دا د بې حیا کولې به هغوی به د دې فرعونیانو قبطیانو خدمتونه به یې کول، بې حیا کولې به. الله تعالی تاسو له د حریت ژوند راکړو، د ازادۍ ژوند راکړو، اوس هم نه خوشحاله. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم،
دې کې تاسو د پاره امتحان له طرف درف تاسو نه لوی امتحان الله تاسو لره د دې نجات راکو. د دې تقاضا ده چې تاسو توحید ومنئ او شرک پرېږدئ. وجاوزنا ببني اسرائیل پورې باسل مونږه بني اسرائیل البحر د دریاونا فاتوا علی قوم فسراغ لاوی پدس یو قوم باندې یا کفونا چې عبادت کول علی اصنام لهم دخل بوتانو قالوا یا موسی اے موسی اجعل لنا الها وګرځوا مونږ پاره حقدار د بندګۍ کمالهم الها لکه څرنګه چې دوی د پاره دي معبودانو. قالوا فرمایل موسی علیہ السلام انکم قوم تجهلون لیکن انتاسی یو قوم ناپوام ان اولائی یقین دا خلق چیدی متبرن حالات بکریشی ما غصوم فی چیدی پدیتی وباطل ما کانو یعملون بیکار دیا مال چیدی کئی. قالوا فرمایل موسی علیہ السلام غیر اللہ ابغیکم الہام آیا سوا دا اللہ نا اولتم ساس دا پارا بل معبودو وهو فضلکم علی العالمین حال دادا دی اللہ غورکری تاسو پا مخلوقات دا خپل زمانی. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کہ اگا وقت ارکلا چی نجات میرا کتاستا دا فرعونیانونا یسومونکم سوال عذاب چی رسول تاستا بد عذاب يقتلون أبناءكم وجل زامن استاسو ويستحيون نساءكم جندے وے پہ قودلی جنوں کے استاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذیک استاسو دبار امتحانو را طرف درستاسو ندر لوئی.